امام شعبه دی لوی عالم دی د علم حدیث. هغه وی انما يعلم صحة الحديث بصحة الاسناد. د حدیث صحت پته پس اسناد سره لګي چې کله صحیح السند دی نو دا به صحیح المتن وی. خبره ختم. د صحیح الاسناد نه بعد خو صرف دوه خبرې پاتې شوې چې دا حدیث خو به شاذ نه معلل بنی او معلول او شاذ روایتونو باندې د نن سبا خلکو د خبرو ضرورت ختم دی. مشران او علماو دی کې رستنو د پاره سپریخي نه دي نو چې شاذ او معلول ورته چاو نه وي نو هر صحیح الاسناد چې شاذ او معلول نوی نو دا بس صحیح المتن وی او داسې صحت الاسناد مستلزم دی صحت المتن لرا. خبره ختم. امدک خبره خطیب بغدادی په الجامع لاخلاق الراوی کی کړه دا او د جرح او د تعدیل د لوی عالم یحیی ابن سعید ابن القطان نے نقل کړی دی. وی هغه وی چې لا تنظروا الى الحديث. د حدیث متن ته مګوره. دا خو د ډیرو غټو خلکو کار دی او د حدیث متن دا څوک نشي تللی. دا وحی د وحی ستا په ذهن کې به دا د یو آیت خلافي خدا به د بل آیت موافقي ته به د یو بل قرآن د آیت خلاف ګڼې خدا به د قرآن خلاف نه. دا به د خضر حیات او د منیر شاکر او د غلام احمد پرویز د عقل خلافي خو عقل څوک نه مني نو دی به زر وایي چې دا د قرآن خلاف دی. د وجنه یحیی ابن سعید القطان سبوی لا تنظروا الى الحديث. د حدیث متن ته مګوره ولکن انظروا الى الاسناد. د حدیث سند ته وګوره که سند ټیکو بس بیا د پرویزیانو په شبهو میا صحیح الاسناد د متقدمین او د متبحر علماء با مستلزم وی صحت المتن لرا نو شک او شبهه ختم. دک خبره فتح المعیز کی سخاوی صاحب هم کړی دا او بیا یحیی ابن سعید القطان ډیر عجیبه خبره کړی دا. وی کچره سند صحیح نو او د حدیث متن د قرآن موافق هم وی خو فلا تغتر بالحدیث. بیا هم چې په دې حدیث دوکه نشي دا به ټیک نه. عبد الله ابن المبارک قول د صحیح مسلم دی مقدمه کې دی سندن چې هغه فرمایل چې الاسناد من الدین. دا سند د دین د اهم حصونه یو صدا لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. که سند نه وي نو خضر حیات به یو سوي او منیر شاکر به بل سوي او احمد سعید ملتانی به بل سوي او علامه تمنا عمادی به بل سوي. خو چې کله سند راغی نو هر فرویزی هر معتزله هر منکر حدیث ته لاره بند کړه. نو عرض داده چې سند د دین مستقل حصہ ده او د متقدمین علماء دا خبره کول چې اغي وي چې صحیح الاسناد دا بالکل مستلزم د صحت المتن لره او درستانو خلکو صحیح الاسناد هم مستلزم د صحت المتن لره. ها که د شذوذ او د علول نه خالی و باس او شذوذ او علول په خضر حیات سب نه معلومیږي چې دا روایت د قرآن خلاف دی. دا په احمد سعید ملتانی نه معلومیږي. قسم بالله که چرتر قرآن ظاهری مخالفت کے روایت دا امت د چا منلې نو یقینو کا خضر حیات احمد سعید ملتانی له چې په 10 کې ضرب ورکې دا د منیر شاکر نزیات فصیح نه دي نه دا د منیر شاکر نزیات شهرت والدي نه دا په اشاعت کې د منیر شاکر نزیات قربانو والدي. په خوږ आवाज په جړه او په فریاد خلکو ته اے خلقا دا روایت د قرآن خلاف دی. چغي واله د روایت په ځای د قرآن تعارضونه شروع کړل خو والله چې رس ترزه ختم شو شکست کې راغې خدا خبره په امت او نه منله چې ستا شاذ او معلول دې زو منم. خضر حیات سے او داغه د فکر نه متاثره خلقو چې کله صحیح السند روایت دی او محدثین ورته شاذ او معلول نه دی ویلې نو د احمد سعید ملتانی د فکر نه پټ یا ښکارا متاثره اے پټ په کوټه کې د تمنا عمادی او د عبد الله چکړالوی او د غلام جیلانی بر کتابونه مطالعه کوونکی مولا یاد ساته چې ته لسله د قرآن خلاف کې چې زیاده سره ونه منم چې ته کروڑ پیرې د بل آیت سره معارضه راول ستا شاذ او معلول زه نه منم. د دې لپاره محدثین تیر شوي دي والله
چې محدثین شاذ او معلول کی او ماهرین د فن ولا یو خط تعویل کی مونږ شاذ او معلول پریدو خو چې حدیث صحیح الاسناد دی نو مونږ ترجیح تطبیق ته ورکو مونږ ترجیح صحت المتن لور کو نکی شذوذ او علول دا خو یو ټکی بنا بر احتیاط استعمال شوی دی